پخپل لاس باندې اخرت لا سولېګا د دې تمام کوه چې زه وفات شم بیا به راپسې وروستو خلک خیراتونه کوي نه ټیک ته چې د هغې ثواب هم انسان ته رسي خو دا د ټولو نه د انسان ښه عمل او ښه ګټه دا ده چې انسان ځان نه مخکې تیاري وکړي او مخکې ولېږي نه مال ګټلو کې اولاد سره مشغولېدلو کې آخرت د نه هېر شي د الله ذکر د نه هېر شي د الله منځ فرض شوی د نه هېر شي د الله کتاب د نه هېر شي داسې مه کوه که داسې دې وکړو نو تاواني به شي څه به شي تاوانی بش اللہ رب العزت فرمائی مخی تے سوچو کا اسی نزن کدن کے بیا چغوے رب ما رستو کا بیا نیٹن رستو کی خواہ نیٹا چی یوزل راشی بیا د انسان نرستو کی داغی نمخ کی زان دا پارا تیاریو کا آخرت تا زان دا پارا دا زان نمخ کی سولے گا دغه د کامیابی دا د دې وجنه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي هر هغه سړی چې هغه باندې حج فرض دی یا زکات و فرض دی او دې دا حج نه ادا کوي یا زکات نه ور کوي نو دې بزن کدن کې دا خبره کوي دې بسوي یا اللہ لگ میں رستو کا نیٹا میں رستو کا چه آخرت دا پار تیار حکم یو سڑی ورطو وی دا زنکدن کی چه دا سوال کی چه اللہ دنیا تا میں واپس بوزدہ خدا کافران بارک اللہ ویلی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطو فرمائل تا گوری ندل تیخ مومنان مخاطب کری دی یا ایو الذین آمنو ویلی دی یا ایو الذین کفرو خینے دی ویلی یا ایو الذین آمنو ویلی دی خواہ دیو جنا ایو حدیث کی راضی ابو درداء سے ابن روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی دیو انسان نیٹا عمرم نزیاتی گی عمر زیاتی دل دادی چیو انسان قبر کی پروتی او نیک عمل اولاد پریخی اغول دعاگانی کئی اولا سکئی اول دعاگانی کئی نو دو مرضیت تے کنا ولی که دی وفاتم دے خود دا پا قبر کی نیک عمل نامہ غجاری دا نیک عمل و پس روان دے صورت منافقون دا ممتاز و پا کسرت دا صفات دا منافقینو دا منافقانو صفتون پا کی زیاد ذکر و سمرو اتلس پلیتے وے سورت تغابن مدنی سورت تے د دې تعلق د مخ کی صورت سره مخ کی صورت کی ترغیب ورک جهاد تا نو دی صورت کی وی جهاد کې نو صدا پاره بکې توحید مسلې لبکې د الله د یووالي مسلې لبکې دعوت صورت صدا دعوت صورت دارا چې تابعداري ور کوي ترغیب ور کی تابعداري د پیغمبر علیہ السلام تا او دعوت توحید سر کی یسبح دا اللہ نمونه پکی سور لستخا چه تکرار تلر کے 14 سور لست دا اللہ نمونه دی بغیر دا تکرارا او خلاصه خواسان دا سر کے دعوت توحید بیا درې دلائل عقلیه بیا تخویف دنیوی د دنیا یارور کی او سوک چې نه منی رسالت د پیغمبر علیہ السلام ناغت زجر ور کی آخرت اثبات کی قرآن صداقت ذکر کی آخر کی ترغیب جہاد تا او اطاعت الرسول تا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ پاکی بیانی دا اللہ دا پارا ما غصو فی السماوات چه اسمانونو کی دی وما وغصو فی الارض چه زمکہ کی دی زمکہ کی دی لہو الملک خاص داغ دا پارا باچائی دا ولہو الحمد داغ دا پارا حمدون دی وهو على كل شيء قدیر او داغ اللہ پارشی باند قدرت والا دے هو الذي اللہ غزات خلقکم چتاسو پیدا کریے فمنکم باز استاسن کافر دی ومنکم باز استاسن مؤمن مومن دی دا آیات ہم دا اشارہ کی
چې دنیا کې ټول مسلمانان کې دي نشي، بعضې به کافر او بعضې به مسلمانی، بعضې به په حق او بعضې به په باطل باندې. پوه شوې که نه؟ نو دغه عقیده چې نن سبا د بعضې خلکو جوړه شوې ده، وحدت ادیان. وحدت ادیان څه؟ یاره بس دا ټول دینونه په حق دي، چې څوک په کومه لار وي الله لزین، که په یهودیت ځي او که په عیسائیت ځي یا په بله ځي په بله ځي. نه نه نه، ان الدین عند الله الاسلام. غوره دین څه دی؟ د الله په نسبت باندې اسلام دی، بل دین الله ته قبول نه دی. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. درېمې پارې خیر مخکې راځي، چا چې د اسلام نه علاوه بل دین ولټو فلن یقبل منه، دنه به قبوله نشي، وهو فی الاخرة من الخاسرین. پوه شوې که نه؟ نو دا ځان له چې دی نو څه دی، د دې باندې خلکو زور ورکړی چې راشه بسې وحدت ادیان و ټول دینونه به یو. دا نه دینونه ټول نه یو کېږي، اور اوبه نه یو ځای کېږي. دلته قرآن کریم هم ذکر کی، بعضې کافر دی دنیا کې، بعضې مومن. والله الله چې دی بما پای چې تاسو عمل کوئ بصیر لیدونکی دی. خلق الله ښایسته شکل صورت در کړی، په دوه خپو باندې روان کړی، څومره ښایسته پوزه، څومره ښایسته سترګې، څومره ښایسته غوږونه یې در کړي دي. ته وګوره دا ښایسته شکل صورت الله در کړی دی، په کوم انداز باندې الله روان کړی. ستا د دواړو خپو کې که یو خپه لنډه وي، نیم انچ هم لنډه وي، نو ته به ګوټ ګرځی دی. او که ستا دا غوږونه دی درله غټ غټ لکه د زناور در کړی وي د غویي غونتې، نو بیا به څنګه به دې ښکاری دی. دا پوزې دله الټه لګولې وي، بیا به دې سکون باران کې به د دې له بیا بیا له چترۍ ګرځوله، داسې ده باران به پکې کېده. پوه چې دا د الله رب العزت سری یو ښایسته شکل الله رب العزت درکړ. فاحسن صورکم، دا شکلونه الله درکړ. او ګوره دنیا کې چې دنیا کې څومره انسانان دي، بې شمېره څه شو څومره انسانان دي، د هر شکل د بل نه جدا دی، د هر شکل څه ناڅه فرق پکې دی. که توأمین هم دي، یعنی کوم ماشومان که یو ځای د مور نه پیدا شي نو بیا هم پکې څه ناڅه فرق وي. اول نو سړی فرق نه شي، ول چې هغې سره کېنې پاسې بیا سړی فرق کولی شي. پوه شوې؟ دې کې الله څه ناڅه فرق ایښی دی. دا دومره شکلونه صورتونه الله څه دي، دا انسان له دا د الله په قدرت دلیل دی چې الله صرف د عبادت لایق دی. دا دلایل عقلیه دي. فاحسن صورکم، نو ښایسته کړي دي شکلونه ستاسو. و الیه المصیر، او خاص هغه ته واپسي ده. یعلم پوهه دی الله ما پاغ فی السماوات چې اسمانونو کې دي، والارض په ځمکه کې. ویعلم پوهه دی ما پای تسرون چې تاسو پټوي، او ما پاغ ستعلنون چې تاسو ښکاره کوي. والله علیم بذات الصدور، الله پوهه دی پر رازونو د سینو باندې. ستا زړه کې چې دننه کوم رازونه دي، ستا په زړه کې چې دننه کومې خبرې پټې دي، صرف پې ته خبر یې، نو ته پې خبر یې، خو ستا نه مخکې پې الله خبر دی. ستا د زړه په راز باندې، د زړه په پټه خبره باندې الله پوهېږي. سورة طه کې دی ویلو که نه، یعلم السر و اخفا، الله به څه پوهېږي په پټه باندې، او د پټې نه چې کومه پټه ده په هغې هم پوهېږي. و اخفا څه معنی ده؟ چې د پټې خبرې نه ستا د زړه راز دی، د هغه راز نه دننه چې کوم راز دی هغې باندې هم الله پوهېږي. نو علما هلته کې تفسیر کې بیا وایي یعلم السر و اخفا، په پټو هم الله پوهېږي، یعنې ستا زړه کې یو راز ستا پټ ساتلی، چاته یې ویې نه چې زړه کې دې څه مقصد دی، په دې هم الله پوهېږي. اخفا بیا څه معنی ده؟ اخفا معنی دا ده چې ستا د زړه کې یو راز دی، دا کله ښکاره شو، پوه شوې، هغې نه پس چې بله کومه پټه خبره راځي نو هغې ته اخفا وایي. یعنی هغه تا ته هم پته نه لګي چې د دې راز نه بعد به زما زړه ته بله پټه کومه خبره راځي، په هغې هم الله پوهېږي. یعلم السر و اخفا. قرآن کریم عقیده جوړوي چې ته زړه کې څه ساتې، دماغو کې څه سوچونه کې، دا ټول الله ته پته ده.